یو مسله چې هغه موږ ته راپېښه شوې ده او بیا اکثر د روژې د میاشتې په معامله کې دارنګې د اختر د میاشتې په معامله کې هغه موږ ته ډېره راځي. هغه دا ده چې یاره په سعودي کې زمونږ نه میاشت مخکې ولیدې شوه، نو آیا پاکستان کې چې موږ اوسېږو نو موږ د هغوی سره په یو ځای باندې روژې نیولی شو یا موږ په یو ځای هغوی سره اختر کولی شو؟ حالانکې په پاکستان کې دغه چې کومه میاشت نو هغه نه ده لیدلی شوې، او اکثر خلک هغوی داسې کوي هم چې هلته میاشت ولیدي شي اګر چې په پاکستان کې نه لیدلی شوې، دی به وایي موږ د هغوی سره یو ځای چې کومه روژه ده دا کوو یا یو ځای موږ د هغوی سره اختر کوو. چې د دې ځای د وخت او د هغې ځای په وخت د دې دواړو په خپل منځ کې اختلاف دی. د دې د وجې نه چې د ملک په کوم ملک کې خلک اوسېږي، انسان اوسېږي، نو د هغه ملک چې کومه کمیټي کله هغوی اعلان وکړي یا خلک هغه چې کومه سپوږمۍ ده هغه وویني، میاشت وویني، او چې کوم اسلامي او شریعت کوم شهادت ګرځولی دی هغه شهادت راشي، هغې نه وروسته به دې په خپل ملک کې روژه نیسي یا به دې په خپل ملک کې اختر کوي. او داسې د عقل نه لرې خبره نه ده چې په هغې ملک کې هغه چې کومه میاشت هغه ښکاره شي او موږ په دې ملک کې د روژه نه نیسو، د عقل نه څه لرې خبره خو نه ده. د دې مثال به داسې لکه څرنګه چې هلته د مونځ ټیم دی، نو هغه ځای کې د مونځ ټیم هغه زمونږ د ملک چې کوم د مونځ ټیم دی د دې نه مختلف دی. هغه ځای کې چې کوم د سهار د مونځ ټیم دی نو په هغه وخت کې خو زمونږ ځای کې سهار نه، چې هغه ځای کې کوم د ماسپښین د مونځ ټیم دی نو په هغه وخت کې خو زمونږ په ملک کې ماسپښین نه. د دې د وجې نه د هغوی سره یو ځای اختر کول نو په دې باندې فتوا دا ده چې دې اعتبار نشته، په دې کې خاص احتیاط کول پکار دی. بلکې چې کله په خپل ملک کې دغه چې کومه میاشت دغه ولیدی شي اعلان وشي، د هغې نه وروسته بیا روژه ونیسه، د هغې نه وروسته بیا اختر وکړه.